ډېر ملګري زمونږ نه دا تپوس کوي چې یاره جي مولوي صاحب محترم زمونږ دپاره کومه وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده او کومه وظیفه مونږ بار بار ډېره کوو نو هغې سره به زمونږه څه فایدې کېږي. په دې بابت کې یو څو خبرې عرض کوم. د ټولو نه ړومبی خو دا ده چې پیاز خورې نو د خولې نه به دې خوشبو لازما ځي، چې اوږه استعمالی نو د خولې نه به دې د اوږې خوشبو لازما ځي. کم خلق چې سپي ساتي نو د هغې په عادتونو کې د سپو عادتونه شاملیږي، او کم خلق چې پیشوګان ساتي نو د هغې پیشوګانو هغه عادتونه انسان ته منتقل کیږي. تاسو به یو خبره بار بار او ځای په ځای باندې اورېدلې وي چې د عرب د دې خلقو دا رواج و، دا طریقه وه چې دوی به اسونه ساتل. د دې اسونو په وجه باندې د دې عربو په دې طبیعتونو کې د غرور میلان و. ځکه حدیث مبارک کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پینسو د اوچتولو حکم وفرمایلو چې په عربو کې دا یو عام رواج و چې کم انسان به متکبر و د به ځان پسې دا پینسې راښکلې دومره به یې ښکته کړې وي. دغه شانتې د اوښانو چې د عربو د خلقو دا طریقه وه چې په کلونو په سیکړو کلونو به هغې خپل زړه کې د بل دشمن دپاره بغض او کینه ساتله، هغې به اوښان ساتل. او تاسو به دا خبره هم بار بار په کتاب کې اورېدلې وي یا به هم د بزرګانو نه مشایخ عظامو نه دا خبره هم بار بار تاسو اورېدلې وي چې یره جي څومره پیغمبران دنیا کې تیر شوي دي، دې ټولو به چیلې ګډې بیزې سرولې. ولې چې د چیلې او د ګډې د بیزې خاصیت دا دی چې دی عاجز مزاجه وي. څومره پیغمبران چې تیر شوي دي د دنیا نه دا ټول عاجز مزاجه خلق وو. راځم اصل خبرې ته، او هغه دا ده چې مونږ کومه یوه وظیفه ډېره وایو یا مونږ له کومه وظیفه ډېره ویل پکار دي. اسان وظایف کم چې بزرګان دین مونږ ته ښودلي دي او خصوصا نقشبندیه سلسلې والا هغې دا په ګوته کوي هغه څه دي چې د الله کریم کم صفاتي نومونه دي، په کم نوم کې کم صفت الله پاک طرف ته متوجه کیږي دغه صفتي نوم راواخله ځان له وظیفه کا. مثال په طور باندې ته وایې چې یا کریمو یا کریمو یا کریمو، الله عز وجل به دې د دې نوم په برکت باندې کریم کی. د کریم معنی د سخي. که یو انسان د دې وایي چې یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، الله عز وجل به د دې نوم په برکت باندې دا انسان دومره رحیم کی، رحم مزاجه به جوړ کی چې د ده د زړه نه به ټولې سختي وځي. یو سړی که دا وظیفه ونیسي چې یا غفورو یا غفورو یا غفورو، الله پاک به دا انسان داسې مهربانه کی چې خپل سکی پردي به هم د دې مهربانۍ نه مستفید شي. یو انسان دی هغه ته مشکلات دي، یو انسان دی هغه ته څه تکلیف دی، یو انسان دی یو بیمار دی، جی مختلف د الله پاک په دې صفاتي نومونو کې د خپل پریشانۍ، د خپل مصیبت، د خپل مقصد یو نوم وګوره او دغه نوم ځان سره وظیفه کا. د الله عز وجل په دې نومونو کې په دې ذات با برکت کې دومره زیات الله پاک تاثیر ایښی دی په دې نومونو کې چې خدای تعالی به د دغه نوم په برکت باندې، د دغه ذکر په برکت باندې، د دغه وظیفې په برکت باندې الله عز وجل به هغه مشکل ستا حل کی. که بیماری ده بیماری به ختم شي، که یو بد عادت دی الله پاک به درنه ختم کی، او که ستاسو مشکل دی هغه مشکلات به درله حل کی، او که ستاسو ضرورت دی خدای تعالی به درله ترسره کی. نو پکار دا ده څنګه چې مونږ د دنیا په تناظر کې یو څیز ته ګورو چې د دې پکولو سره د سکروټکو پر اخیستو سره د انسان ګوتې تورېږي، نو د الله پاک په صفاتي نومونو باندې ولې اخر ولې به انسان ته هغه مقام او مرتبه نه ملاویږي؟ یقینا ملاویږي به. زما خپل متعلقینو ته دا خواست دی چې هغې دې د الله پاک د صفاتي نومونو نه یو نوم راخلي کم چې د هغې د ضرورت مطابق دی او هغه خپل ځان له وظیفه کوي. هغه دې 100 پیرې 200 پیرې 300 پیرې څومره وارې چې هغه ویلی شي د خپل ضرورت مطابق ته هغه هغې وایي. انشاء الله الله عز وجل به د هغې نه دې ته ډېره لویه فایده ور ورسوي.